حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ یو سړی راغی وی زما بچی نشتا نو ورته استغفار وایه ورته توبه ده بخنه غوښتل دي. بل یو سړی والا راغی وی صاحب زمونږ په علاقه کې قحط دی اوبه نشته ګیا نشته وی استغفار له زور ورکړي. بل یو سړی والا راغی وی صاحب بے مال یم کمزور یم غریب یم فقیر یم بے وسه یم قرضدار یم وی استغفار وایه. یو بل سړی والا راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي هر سړی مې رټي وی استغفار وایه. یو شاګرد ورته وی استاد جی بل دم سجده دي که دا یو ټکی دی یاد کړی دی خو چې څوک کومه مسله راوړي ته ورته استغفار وایه. حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی الله په قرآن کې د دې استغفار د دې بخنې غوښتې او د توبې اوه وعدې کړي دي اوه وعدې. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه بخنه وغواړئ توبه ورته وباسئ معافي ترې وغواړئ او به م بخي انه کان غفارا. ګوره ګناه به دې وبخي. دا یو وعده شو دا یو شو. انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. که قحطی باران نکیگی نو په شیبو شیبو باران به در باندې راووري قحط به دې ختم کی. دو شو ویمددکم باموال که غریبی مال د سره نشتا قرضداری بے کسے مال بدل درکی و بنین بچی دی نشتا زامن دی نشتا زامن بدل درکی. سلوش ویجعل لکم جنات یرا مال میں دیر باغون و زمکی میں پکار دی اب ہم دل درکی. ویجعل لکم انہارا سیب ددینم زیادہ زمکی پکار دی کہ نہرون پکی چلے گی داب ہم دل درکی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا عزت سوک نہ کئی پا دنیا کے دا بیزتے جن دے استغفار وایا اللہ بدل عزت ہم در کی. نو رب العالمین پا قرآن حکیم کے پا دے استغفار وہ وعدی کری دی قرآن کی وہ وعدی کری دی. نو چی وہ وعدی رب العالمین پا قرآن حکیم کے پا استغفار کئی نو دا دی والی خلقو تا بیاد استغفارو نخیم. نو دا مارونو پا بخنا بیت اللہ شریف تا مخامخ خدای پاکم بودا یو آیت پر غلاف دا پاس آیاتون لکلی دی کم چې دا بیت اللہ مبارک غلاف تے نو پاگی دا قرآن حکیم آیاتون لکلی دی او دا اللہ نمونا یا حیو یا قیوم او دا حج متعلق سونا آیاتون دی دے پر دیر مزیدار دا سرو زرو پا خط لکلی دی دا سرو زرو پا تاری پا دا آیاتون لکلی دی. نو ما چې مخامخ ورتاو قتل نو یو آیات پی لکلیو نو دیر خوان دے راک دیر خوان دے راکا او ډیر د الله په حضور کې شکریه مې ادا کړه او د ډېرې خوشحالۍ د شکریې نه جړه راله هغه آیت داسې دی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه داسې دی ومن یعمل سوءا سو قاری پکې شته او یعمل او یظلم نفسه غالبا یجد الله توابا رحیما مانا به درته وکم. ګوره بیت الله په دې غلاف یې لیکلی دی معنی دا سے دا کہ سوک گناہو کی گورا قرآن حکیم کے اللہ کہ سوک گناہو کی نو گناہ خو مونږ ټولو کړی دا کنه سوک دې پاک شته نشته او یا پزان ظلم کی پزان زیاتی مونږ ټول کو پزان زیاتی کو که سوک ډاکه کوي که سوک غلا کوي که بل تکنزل کوي که په بل ظلم کوي دا ټول ځان سره ظلم دی ځان سره زیاتی دی. نو الله فرمای دا بیت الله پا دی غلاف دا پاس دا آیات نکلے شوی دی چی سوک گناو کی یا پزان باندې ظلمو کی او بیا دا اللہ نا بخن غواړي یجد اللہ تواب الرحیم اللہ بے توبم قبول کی او رحم بم پیو کی پا دی بیت اللہ دا پاس لکلی. ماوی یا اللہ تسونا مہربان بادشاہ اعلان در تکی پزان دی ظلم او زیادتے کو یا گناہ دے اکڑا اللہ تا توبہ و باسا در باندے توبہ دیم قبلی او رحمم در باندے کئی انامم دل در کئی. نو بابا مرگرو تاوی چی گورا دا آیات در تمخامخ لکلی شوی دے دا قیامت پرز بدنوز خدای تا پوس کئی چی دا اللہ بندنو ولی توبہ نیستا ما خود انسان پڑھکے چولیو نو دا بیت اللہ پا غلاف دا پاسا من پی لکل کری دی در تمی شیشہ مخامخ کلا چی او باسا توبہ بخنا او غوارنو کم بخت بیادم توبہ نیستا بیا دیم باخنه نغوختا بیا دیم معافی نغوختا
زمارونو الله په خپل اعلان کوي ما به وی یا الله تا ویلی دي ما نه دی ویلی تا په خپل کتاب کې ویلی دي چې څوک ګناه وکړي او په ځان ظلم وکړي او بخښنه غواړي نو زه یې بخم نو موږ ګناهګار هم یو موږ په ځان ظلمونه هم کړي دي او موږ دنه بخښنه هم غواړو نو پروردګاره زموږ مغفرت نصیب کړي دا به د الله په حضور کې سوال کوي زمارو او الله دونه خوشحالیږي په توبه مولانا روم صاحب رحمت الله علیه خلوی بزرگ هم تیر شوی دی او صوفی مو هغه یو واقع لیکلی ده وی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې شرابو باندې خو پابندي لګېدلې او مخکې نه خو عمر فاروق رضی الله عنه په نوره سختی مو کړله چې یاره که چا سره شراب برآمد شو یا چام اسکل نو ګورم به ورسره هغه سخت طبیعته مو سخت مزاجه مو و یو ځل د مدینې منورې په یو لاره په یو کوڅه کې را روان دی یو سړی د یو یهودي د کوره راووت او لاس کې شراب بوتل نیولی چې څنګه هغه راووت او د شراب بوتل ورسره دی د هغه څه خیال دی چې ما به څوک وویني چې وی کتل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نظر ورغله بس بادشاہ په خپل امیر المؤمنین ولید بوتل یې در راواغېسته صادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه او په دې زړه کې وی چې الله اوس راته معافي وکړې نو زما د توبې که بیا مې شرابو له ګوتې مې یوړی ځکه به یو انسان ګواه راشي نو دا خو په ما باندې امیر المؤمنین په خپله ګواه دی دې په خپله ولیدم بل چا خو نیم نه دی هغه په خپله ولیدم هغه دی را روان دی او عمر فاروق رضی الله عنه چې دی ولید چې شراب بوتل ورته پسې راتېز شو ودرېږه لکه څه کوې دې ورسره پېږي دغسې لاسونه یې لچي څه دي در سره څه نشته اعتراف کې دی سړي صادر دی جی صادر کې سړي جی بوتل دی پکې بوتل کې سړي پی دی پکې جی اوس ګوره دروغ وایي چې ځان به په دې بچ کړم او جاړي اوس غریب پی دی پکې نو پی خلک لاس کې نیسي که پی خلک په صادر کې بندوي وی جی ګرم دی کنه ګرم دی نو ماته صادر ته وکړی یو خایا نو هغې غریب هغه صادر اوس لاس یې اړه چې صادر کولاوی چې خو شراب بوتل دی دروغ مې لا بیل وی چې پی دی پکې چې صادر یې سینګ کولاو کو او بوتل ته یې ګوته کړې ډس شو چې بوتل ته لاندې پرېوت چې پرېوت بوتل صاحبه پی ته وبېدل پی ته وبېدل او داسې پی ته وبتل چې هسې لوخړې ووالی داسې ګرم چې خوټ کېدلې پی لوخړې کوي سړی هم حیران شو چې دا خو ما شراب واغېستل یخ پخ شراب او دا خو واقعي په دې بوتل کې اوس پی دی لوخړې کوي او عمر فاروق رضی الله عنه هم حیران دی چې ما خو د په لاس کې شراب ولیدل یخ پخ دا څه شی دی کلک یې د مټونه وی وایه وروره ما خو ستا لاس کې دا پی نه ولیدې هغه شراب و یخ پخ و لاس کې دې نیولي و او دا خو واقعي پی دی او ګرم دی دا ولې سړی ورته وي صاحب معافي به رښتیا لویم وی بلکل معافي خو رښتیا لوایم وی دا ما دقه یهودي کره شراب واغېستل یخ پخ شراب خو چې کله ته مې ولیدې که نه نو د الله په حضور کې مې توبه وویسته چې الله زما دې توبه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په خپله ولیدم زما دې توبه بیا به شرابو له ګوتې یو نسم شراب سکل خو ډېره لویه خبره ده او دروغ به درته وي چې پی دی او ګرم دی ځکه مې صادر دې ته وکړی نو دا زما د هغه توبې برکت و چې رب العالمین زما حیا وساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې بېشک ستا د توبې د برکت نه خو الله ستا د شراب په دې پیو بدل کړل ستا حیا الله وساتله نو وی دا سره تعجب خبره نه ده ځکه پیم یو سیال بیدون کې شی دی او شراب هم اوبه دي سیال بیدون کې شی دی نو که یو په بل بدل شي الله کولی شي خو ډېر تعجب په دې دی چې دا پی ستا په دې ترخ کې بیا ګرم چاک لري چې دا لوخړې ته خېږي دا د توبې برکت او الله په انسان حیا راولي توبه انسان د زړه د اخلاص نه الله ته وباسي زما وروڼو په دنیا کې هم در باندې الله حیا راولي او په آخرت کې هم الله حیا راولي اوږد حدیث د نبي علیه السلام مبارک په بخاري شریف کې دی چې د قیامت په لویه ورځ باندې یو انسان به الله ځان ته رانږدې کړي
او حدیث پاک کی راضی